اسلام چې دی دا په زنانه باندې ظلم کوي، تا تاریخ نه دی کتلی، ستا خو د دې دور څه به دې زده کړي پته نه لګي چې څه دې ویلي دي. ته د مسلمان تاریخ وګوره، ته د اسلام تاریخ وګوره، په هر دور کې چې اسلام او شریعت او قرآن او احادیثو زنانو ته کم عظمت ورکړي، کم شان ورکړی دی، بل یو داسې مذهب نشته دی. ته تاریخ راواله وګوره چې هندوانو به زنانو ته وي چې کله به د زنانه خاوند مړ شو نو د هندوانو کې نو زنانه به ورسره ژوندۍ سوځوله، وایي د دې ضرورت پاتې نه شو. دا د هندو امت او بود امت د دغې د زنانو سره هغه رویه وه، او ته وایې چې اسلام داسې او هغسې. یهودیان هغې څه وایي چې دا زناور دی، یهودیان څه وایي د زنانو په باره کې د هغې کنسپټ او نظریه دا ده، د هغې په کتابونو کې دا لیکلي دي چې دا زنانه دا زناور دی، خو په انسان د شکل کې په انساني شکل کې دی. ښه دا ما هغه ورځ په یو کتاب کې دا خبره ولیده، دا هغه ورځ په یو تحریر کې ما دا ولیده چې د یهودو د دې کنسپټ دا دی، د دوی نظریه دا ده چې دا زنانه فیمیل ښځه دا چې دا زناور دی خو په شکل د انسان کې دی، او دا د سړي د سکون دپاره دی، د خدمت دپاره دی، او ډېر نورې ګډې وډې خبرې د زنانه په باره کې لیکلي. زه هغه خلکو نه دا سوال کوم چې نن ته د یهودیانو نه دا تپوس وکړه که نه چې تاسو زنانو ته څه زناور ولې وایئ، د انسان په شکل ورته زناور ولې وایئ. خو دغه خلک دغه ایتیسټ دغه لیبرانډو دغه راپاسي او په اسلام باندې ګوته چوتئ. تراشه ته د اسلام نه خبر نه یي، همدقه زنانه وه چې نورو مذهبونو کفارو به ورته سوي، دا به په شکرانو کې ورکولي، دا به په نظرونو کې منلی او خلکو ته به ورکولی. مشرکین د مکې معظمې ولې هغه تاریخ ستا نه هیر دی چې هغوی به خپلې نوڼه خپلې خویندې دا به څه کولی، دا به ژوندۍ نه ښخولي، په دې به ورته ځان بدي نه ښکاره کېده. دا د دغې مذهبونو د دې نورو د هندوانو د یهودیانو د مشرکینو د کفارو دغه کنسپټ او نظریه وه. زما مقصد دا دی چې د زنانو له که الله او د الله رسول محبوب محمد رسول الله څومره عظمت ورکړی دی، په بل مذهب او یا دین کې داسې نشته. دا یاد ساتئ، په بل مذهب یا دین کې نشته. اگر که ستا په پاکستان کې به هم خلک راوځي همدقه هغې په یو کنسپټ باندې څه د پیسو د هضمولو دپاره چې زما بدن او زما مرضي که څنګه داسې ګډې وډې وایي، نو دا یو خبره یاد وساته. ته الحمدلله من مسلمانان یو، منګه د محبوب محمد رسول الله امتیان یو، منګه د قرآن فالوور یو، منګ ته په قرآن کې د هرې مسلې حل موجود دی، منګ ته په احادیثو د رسول الله مبارک کې د هرې مسلې حل موجود دی.